زما دغه یو جوړه جامې دي هسې خبره کوم نو زه په دې کې مسله چې یاره څه وکړم پریمې کې پوه شي زموږ زندګي د نالو نه وسوسګار شو نو موږ دا وزیر اعلی ته درخواست کوو د محمود خان د مټې چې موږ دې فوراً پاخه کړلی شو. ستاسو پلار څه کار کوي؟ ګاډی بچی شته د خیره ډوډۍ در کنه لګي. السلام علیکم swadnews.com سره زه یم ستاسو شیراز حسین. 2 ورځې پس انشاءالله اختر را روان دی خو د هغې سره زموږ خلکو چې دی ډېرې تیاریانې کړې دي خو لکه یو انسانیت چې دی که نه یو انسانیت باندې به نه مونږ خبره کوو کوم چې غریبانان خلک دي خیرات غواړي د هغو د جامو پیزار به څه کېږي مونږ خو به سپینې جامې واغوندو سپین کاټن به واغوندو نوی پیزار به پخپو کړو د چا چې تعلیم نشته په ملک کې د چا چې د هغو سره ساسره نشته د اختر د تېرولو لپاره مونږ به د ډفرنټ خلکو نه تپوسونه کوو تاسو زموږ سره السلام علیکم. وعلیکم سلام. حاجي صاحب ستاسو نوم؟ زما نوم بهمن. حاجي صاحب تاسو موږ ته دا ووایه 2 ورځې پس اختر دی که نه نو ستاسو نه چا د جامه پیزار تپوس کړی دی چې موږ تاسو له بوټان مولیا د بوټانو کړ دی جامو کړ دی خپل لاس په خرو هېڅ نشته. ستاسو بچي شته په کور کې؟ بچی شته د خیره ډوډۍ در کنه لګي. هېڅ نشته لکه په محله کې چې کوم غریبانان خلک دي هغو ستاسو نه تپوس نه کوي؟ نه کوي. هېڅوک نه کوي. غریبانان یو پوره پټۍ نشته غریبانان یو. تاسو څه ویل غواړئ زموږ چې کوم ډېر بس موږ دا وایو چې یاره موږ ته څه میلاو شوې بوټان نشته جامې نشته واړه دغسې بربنډ ناست دي. جامې پیزار خو موږ دغه اغوستي دا یو جوړه پیزار دی نور څه نشته هېڅوک تپوس کول ولې نشي بغیر د الله نه. صحیح ده. نو کوم چې مالداره خلک دي په محله کې بل یو ځای بل ځای کوم چې په خپله نوي نوي بوټان راوړي ستاسو ګاونډي کور ته به دننه کوي نوي نوي جوړې نوي نوي پیزارونه هغو ستاسو نه بلکل تپوس نه نه هغه سره تپوس نه کوي. او تاسو به څه ویل غواړئ څه فریاد به کول غواړئ؟ زه خو دا فریاد کول غواړم که نه چې موږ په ټیمې کې پوه شي زموږ زندګي د نالو نه وسوسګار شو نو موږ دا وزیر اعلی ته درخواست کوو د محمود خان د مټې چې موږ دې فوراً پاخه کړلی شو. ولې چې د غریب سړي تپوس نشته. عمران خان چې کومه اوړه چې چیني وغیره سره لېږلي دي موږ غریبانان ته سره څه میلاو شوي نه دي. موږ د محمود خان وزیر اعلی ته درخواست کوو چې زموږ نور څه وس نه کېږي موږ کانټریکټ 100 کسان یو ملک دلته کې ډیپټي کوو په وخت کې باندې زموږ ډیپټي ده او زه د شهید خان دلې د جانزیب خان د ټولو ناظمانو بیمبارانو شکریا ادا کوم چې زموږ زندګي په دې نالو کې په دې کې لکه خرابه شوه او تر اوسه پورې موږ ور ټایمونه لګولي د هغې پیسې موږ ته تر اوسه پورې نه دي میلاو شي. زه وزیر اعلی محمود خان ته اډر کوم چې لکه دا په موږ باندې الله مهربانه شي او چې موږ پاخه کړلی شي. ولې موږ 100 کسان یو 15 کاله موږ ډیپټي وکړه تر اوسه پورې زموږ تر اوسه چا تپوس ونه کړو بغیر د الله نه. دغه جوړه فریاد زموږ عادت دی پوه شې بس وجه چې په سږني کال چې کوم تپوس ته وکړې نو غړو ته وګوره چونو ته وګوره غوړو ته وګوره زما دغه یو جوړه جامې دي هسې خبره کوم نو زه په دې کې مسله چې یاره څه وکړم غم له لاړ شم خاطرې له لاړ شم که څه وکړم. سر نو ستاسو په لکه تاسو څنګه مشران یې ماشاءالله الله تعالی وایي سپین ډکې نه مال حیا راځي نو موږ له حیا پکار ده او بل دا چې لکه ستاسو په معاشره کې په محله کې چې کوم مالداره خلک دي هغو ستاسو نه په تپوس نه کوي د جامه پیزار؟ نه نه هېڅ هم نه کوي جي هېڅ هم نه کوي او چې څوک راشي ځي په مخه او بیا راځي په مخه دا نشته. ستاسو پلار څه کار کوي؟ ګاډی ګاډی چلوي ستاسو هېڅ نشته؟ نه. تاسو له چا څه درکړي دي؟ نه. هېڅ ته نه دي درکړي؟ ناظرین 2 ورځې پس اختر دی تاسو ګورئ خو د دې ماشومانانو به څه کېږي موږ به یو بل له د اختر مبارکیانې ورکوو موږ به یو بل له پیسې ورکوو خو زموږ هغه انسانیت ختم شوی دی موږ خپل الله رسول پرېښودی دی د دې ماشومانانو موږ هېڅ دغه نه کوو یتیمانان دي زموږ سره ځای په ځای. بس جی مونږ خو په زړه باندې ډېرې زیاتې خبرې چې ډېرې زیاتې خبرې وکړو خو بس اختر را روان دی مونږ چې خپل سچویشن ته ګورو نو ورځته ورځه حالات زمونږ ډېر ګرانۍ طرف ته روان دي. دلته کې ډېر زیات داسې فور خلک دی چې کم از کم د هغو کپړې نشته جامې نشته نو مونږ هم دا غواړو چې هغو هم اختر خوشحالۍ کې شریک شي خو د فاینانشل پرابلم د لاسه لکه د هغو مې بي چې اختر داسې دی چې لکه ډېر زیات په غم باندې تېر شي په اداسۍ باندې تېر شي نو بس مونږ دغه یو اپیل کوو ګورنمنټ ته چې یاره د دوی لپاره څه فاینانشل پروسیس یا سپورټ دوی لپاره پرووایډ کړي نو موږ به ډېر زیات بس چې انسانیت خو دا دی که نه چې سره ځان لپاره خوښوي نو به خپل ورور دپاره هم خوښوي او ماشکله کې خو مونږ ټول مسلمانان خپلو کورونو وړونی یو نو ښه خبره دا ده یاره که یو کس مالداره دی هغه ویل کې برابر دی نو هغه له دا پکار دی چې یاره خپل خوشحالۍ کې غریب سړی هم شریک کړي. انشاءالله تاسو به د یو غریب مدد کوئ که نه؟ انشاءالله. ناظرین تاسو زما سره وکتل نن موږ د swadnews.com د طرفه په هغې خلکو پسې بلکل نه یو راوتي
چې چا په 4,000 بوټان واغستل، چا په 15,000 جوړې واغستې، جامې واغستې. موږ خو د هغې انسانیت دپاره راوتي یو، د هغې غریبانانو خلکو دپاره راوتي یو، د کم غریبانانو خلکو چې تاسو اواز واورېدو. هغه غریبانان په زړه دومره کمزوري، هغه وایي موږ څه ویل نه غواړو. وایي که موږ څه ووایو نو داسې نه چې زموږ سره څوک سیچل وکړي. دا انسانیت دی. دا موږ په کم نمونه مذهب باندې یو، په کم نمونه شیزونو باندې موږ اخته یو. که ستاسو د خدای دپاره ستاسو نه څه وکېږي که نه، دې غریبانانو خلکو خدمت وکړئ. د اختر په ورځ به تاسو وزې کوئ، هر څه به کوئ، خوشحالیانې به کوئ. که نور څه تاسو د غریب انسان مدد نه شئ کولی نو د هغه د زړه نه یو سمایل هغه له ورکړئ، یو مسکراټ هغه له ورکړئ، یو مسکان ورکړئ. کیدای شي هغه د زړه نه ستاسو ته دوا وخیږي. زه خو یو سټوډنټ یم، زموږ نه څه کیدای شي، خو به د دې غریبانانو خلکو د اواز دپاره زه راوتی یم او د هغو اواز ما تاسو ته در ورسو او نور نیت سبا منزل سار.